وایي چا چې د چا نه په ناجیزه باندې ځمکه ونیوله ملګرو نو وایي هغه ځمکه به د قیامت په ورځ د هغه په غاړه کې اویزان شي او هغه به یې ګرځئ او ټول خلک به د هغه په تماشه وي هغه به دومره شرمنده وي چې هغه بېعزتي تاسو سوچ کوئ ملګرو چې کله یو انسان ته د ناجایزې ځمکه هر څومره چي او هغه ته په غاړه باندې شي او هغه د ټول خلک ګوري چې دا هغه کس دی چې د په ناجایزه باندې د دې بل نه ځمکه نیولې وه نو د دغه شرم نه دی الله جل شانه مومن مسلمان وساتي د چا نه په ناجایزه باندې ګوتې مه لګوئ د سیټ کې دا ویډیو تاسو وګورئ ملګرو د دې حوالې سره خو دغه ویلی کېږي چېرې دا یو زوی دی او هغه خپله مور چې هغه وفات کېږي د زنکدن وخت یې دی او په هغه ټیم کې پې سټمپ پیپر باندې ګوتې لګوي چېرې دا جایداد زما دا مور مړه کېږي چې زه دا جایداد په خپل نوم باندې کړم دا هم ویلی کېږي ملګرو چې دا یوه ډیډ باډي ده او د پوسټمارټم دپاره ترې ګوتې لګولی کېږي خو دې دوو خبرو کې کومه حقیقت ده خو که چېرې دا یې زوي او داسې په ناجایزه طریقه باندې د دغه خپلې مور نه ګوتې لګوي نو دا ظلم دی او په دغه جایداد به ته څه کې چې ستا مور د زنکدن په وخت کې ستا د مینې نه محرومه شوه په دغه ټایم کې ستا مور ته ستا ضرورت دی چې ته دې دعا واخلې د دې مور د دې خولې نه داسې الفاظ راوباسي چې هغه ستا دپاره سره او سپین شي خو افسوس دا دی په دغه ټایم کې ته لګیا یې هغه الفاظ د مور د خولې نه راوباسي چې زه یم توبه استغفار د زنکدن په وخت کې به د زړه څومره سړي کې او څومره درد کړی چې دا هغه زوی دی چې ما څومره په تکلیفونو باندې راغټ کو او ما ورته وړې وړې خبرې وښودې ما ورته د ژوند د تېرولو چل وښودو نن هغه زوی د زنکدن په وخت کې ما ته دا نه وایي چې مورې اخري سلګۍ دي ما ته دعا وکړه هغه څه کوي هغه زما نه په سټامپ پیپر باندې ګوتې لګوي داسې ډېر بدبخته شته دی چې د جایداد دپاره خپل مور او خپل پلار هغوی سره څه کوي ابه تاسو کتلي په دې پښتنو کې به ورته میلاویږي د څه دپاره د جایداد د لږې غوندې ټوکړې دپاره چې دا جایداد داسې ډېر خلک په دې جایداد باندې تیر شو د حضور مبارک صلی الله علیه و وسلم غوندې غټه هستي هغه تیره شوه خو د ځان سره یو انچه ځمکه یو نړه هم په هغه چې کوم نصیب کې هغه د یو کټ عمره ځای په هغې کې هر سړی دفن کېږي بیا به تاسو داسې ډېر د جایداد خاوندان کتلي چې ډېر غټ جایداد به وي خو چې کله وفات شي نو بچي په خپل جایداد کې هم نه خښئ په څه کې خښئ ملګرو هغه چې کومه وقف شوې ادیره خلکو په شریکه باندې وقف کړي په حقه ادیره کې خښئ دې نه دا مقصد چې دا جایداد او دا ځمکې دا هر څه پاتې دي دا زموږ سره څوک سر ته نه ږدي نو که بیا موږ داسې یو کردار ادا کړو چې هغه زما په مخ باندې هم داغ لګوي او زما په کردار باندې هم او د مور او د پلار زړونه هم د بچو نه تورېږي چې یاره هسې نه زما سره زما دا بچی داسې وکړي بیا د دې ویډیو زیات کمنټس ما کتلي وو چې خلکو ویلي وایي مور او پلار له پکار دي چې په ژوندینې باندې عیش وکړي خپلو بچو ته خپله حصه ورکړي نو چې کله په ژوندینې باندې خپلو بچو ته خپله حصه ورکړي نو هغه مور او پلار حالات بیا څه تاسو به کتلي نو هغه مور او پلار دا کوشش وي چې یاره زما کم از کم زما خو خدمت وشي که نه ما خو ډېرې منډې ترړې والي ما ډېر تکلیفونه تېر کړي دي خو راشه د دې جایداد دپاره دي خو چې زما خدمت وشي داسې ډېر شته بچي که نه چې کله د مور او د پلار نه ګوتې ولګوي یا مور او پلار ایش وکړي جایداد ورته بیل کړي بس بیا د هغه انجام ډېر زیات خراب وي د هغه مور او د پلار څنګه چې دې بدبخته ته وګورئ په دغه ټایم کې دله دعا پکار و چې د مور نه دعا اخیستې وي او دا لګیا دی په سټامپ پیپر د ځمکې په کاغذونو دې ګوتې لګوي تاسو څه وایئ دې باره کې کمنټس کې موږ سره خپله رایه لازمي شریک کړئ چېرته مې الله مخاد آباد او خوشحاله ساته اخره کې وواز پاکستان زنده باد مسلمان زنده باد تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې وي مسلمان دې وي د لوی الله په امان